بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمون څلورم کلاس دی د مایکروسافټ ورډ پروګرام کې دننه د سیو ایس په باره کې. نو راځئ چې د پروګرام او د کلاس آغاز کوو. مایکروسافټ ورډ دا د ما سره اوپن پروت ته مینیمایزډ دا به زه کلیک کم او د مایکروسافټ ورډ مین پیج ما سره راغی د لیکلو دپاره. دې کې فایل مینیو تاسو کلیک کوئ نو سیو ایز کمانډ مونږ سره دا د ښکاري. سیو کمانډ مونږه په 3 نمبر کلاس کې ویلی دی. نو نن سیو ایز څلورم کلاس دی، د دې متعلق خبره به کوو. ګورئ دلته مونږه څه خپل لیکل وکړل. مثال کے طور پې مونږ دلته ولیکل چې نیم ورسره یو سی وي جوړولو پریکټیس هم کوو. نو لہذا مونږ به دلته ولیکو پرسنل بایو ډیټا انټر. دا سمپل غوندې سی وي جوړو. بیا به مخکې مکمل سی وي ډایګرام او سی وي پیجز به تاسو ته جوړول مونږ ښیو. بیا دې کې مونږه ساده غوندې نیم او ټیپ بټن به پریس کو. په کیبورډ کې تاسو سره یو بټن به وي ګس لاس طرف ته بالکل د اسکیپ نه یو بټن لاندې هغه به پریس کوئ. 2 3 څلور پیرې مو پریس کو او دلته ما نوم ورکو مثال کے طور پہ اسد علی خان. بیا مونږه وی فادر نیم او بیا هم ټیپ پریس کو 1 2 3 او دلته مونږه نوم ورکو جواد علی خان. انټر هم پریس کو. دلته مو وی سی این آئی سی او 1 2 3 شناختی کارڈ نمبر مثال کے طور پہ مونږ ورته وی چې 16202 ڈیش انټر. بیا پاسپورٹ نمبر او ټیب هم 1 2 3 سمثینګ چې څه دا مونږ یو پیج جوړ کو. دا اوس مونږ سیو کوو. نو فایل به کلیک کو، سیو به کلیک کو او دلته به ورته نوم ورکو سی وي سیو. دا سیو شو. اوس چې کله مونږه د دې فایل دا اوس سیو سی وي د دې نوم دی. که مونږ ته ویلی شي چې دې فایل لا دې پیج لا یو بل نوم هم ورکه نو هغې دپاره به مونږه فایل کلیک کوو او چې کله مونږه سیو کلیک کو نو مونږ سره هیڅ میسیج نه راځي. که مخکې زه سمثینګ څه لیکل کول غواړم نو زه سیو کلیک کوم نو هغه همدغسې دې کې سیو کېږي، دوباره نوم تپوس نه کوي. او ما ته ویلی شول چې ته دې سی وي فایل لا دې فایل لا بل یو نوم ورکه، 2 نومونو باندې دا سیو کا. نو موږ دلته سیو ایس کلیک کوو. با د دې 2 نومونو مختلف وجوهات دي. یو فایل په 2 نومونو باندې سیو کولو دپاره یو وجه خو دا ده چې مثال کلوز دا فایل کلوز شو، یو کس راغی فایل اوپن ته راغی، ټیک شو، اوپن یې کلیک کو او دلته نه دې سی وي باندې کلیک ورکه او بیا یې رایټ کلیک پریس که او ډیلیټ بټن یې دلته نه ډیلیټ کلیک که، یس یې ورکه. اوس چې تاسو کلم دا ورډ کولاو کوئ اوپن ته راشئ، ګوره دا سی وي کلیک کا تا ته وایي د فایل کوډ ناٹ بی فاؤنډ، دا فایل موجود نشته تا سره. او که ته فایل اوپن کې راشي دننه وګورئ دلته به هم تا ته سی وي فایل نه میلاویږي. ټیک شو، پوه شوئ. نو اوس داسې څه خطرې نه بچ کېدو دپاره بعض اوقات موږ بعض فایلز په 2 کاپیز کې 2 3 نومونو باندې سیو کوو. نو راځئ بیا ما هغه لیکل دوباره دلته راوستل او فایل سیو او دلته مې ولا اوس نوم ورکه سی وي سیو. دا خو سیو شو. اوس دویم نوم ورکو. نو فایل سیو به نه کلیک کوئ بلکې سیو ایز به کلیک کړئ. نو دلته به تا ته وایي فایل نیم، دې له بل چې کوم نوم ورکې نو هغه وله ورکه. ما وی د دې بل نوم شو بایو ډیټا سیو. دا وګورئ اوس یو بل نوم وله ورکو. نو فایل سیو ایز او دلته پرسنل
information. سیو. اوس دا فایل زه ته کلوز کا. هر کله چې تاسو اوپن کلیک کوئ نو ګوره تاسو سره سی وي هم پروت دی، بایوډیټا هم پروت دی، او دلته لږونې لاندې راشي نو پرسنل انفارمیشن هم دا دې کې دننه به ډیټا هم مخکې یوه لیکلي. ګوره پرسنل انفارمیشن ما کلیک کو، دا د ډیټا لیکلي ده. دا فایل مې کلوز کو، فایل مثال ما بایوډیټا کلیک کو، دا ډیټا لیکلي ده. اوس که یو کس راغی او هغه اوپن کلیک او دلته سی وي باندې کلیک یې ورکړه او رایټ کلیک یې پریس کړه او ډیلیټ یې کلیک کړه، یس یې ورکړل، ټیک شه، کینسل. اوس چې کله تاسو دلته راشئ او اوپن کې ګورئ سی وي فایل دلته نه هغه ډیلیټ که ختم یې که ستاسو کمپیوټر کې اوس سی وي نشته، سی وي فایل نو تاسو چونکې بل نوم باندې سیوینګ کړی دی بایوډیټا نو دا کولاو که خیر دی تا سره دا دی راغی او دا بیا دوباره سیو ایز سره په سی وي باندې بیا هم سیو کولی شي. نو دا د سیو کمانډ، سیو ایز کمانډ تفصیل و، ټیک ده. بیا ریسنټ دا چې کله مونږ کلیک کړو دلته ریسنټلی یوز فایل چې کوم مونږ کولاو کړي وو فایلونه هغه دلته پراته وي، څنګه چې اوپن مونږ کلیک کړو دلته نه هم ډایرکټ کولاولی شو. بیا ورپسې د پرنټ کمانډ خبره ده. نو پرنټ دپاره څه طریقه ده دا به انشاءالله مونږه مخکې چې کله څه لغونې کار وکړو سی ویز وغیره جوړ کړو او څه باقاعده څه فریم ورک څه فایلز تیار کړو نو بیا به درته پرنټ آوټس طریقې کار خوم چې دا څه طریقې سره پرنټ کوي. نن دپاره دومره کلاس کافي دی. زه چې د نو امید لرم چې په دې به تاسو پوه شوي وئ او که بیا هم څه پرابلم څه مسله وي څه پریشاني وي د کمانډ متعلق نو تاسو دغه کلاس 2-3 پیرې وګورئ انشاءالله چې تاسو ته به سمجھ راشي. که بیا هم سمجھ نه راځي نو چې کوم تاسو ما سره موجود سټوډنټ تاسو خو بیا تپوس کولی شئ انټرنیټ باندې چې کوم زمونږ سټوډنټس دي هغوی به نیټ بیا موږ نه د دې متعلق تپوس کولی شي. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.